چا چې مسلمان ته تکلیف ورسولو هغه الله او د الله رسول خفه کو. رسول الله فرمایي من آذى مسلما فقد آذاني. چا چې مسلمان ته تکلیف ورسولو هغه ما ته تکلیف ورسولو. ومن آذاني فقد آذى الله. او چا چې ما ته تکلیف ورسولو هغه الله ته تکلیف ورسولو. او څوک چې الله او د الله رسول ته تکلیف ورسوي هغه جنتی کې دی شي، اب جنت ته لاړ شي، کله به هم هغه جنت ته لاړ نشي، ځکه دی مسلمان خفه کړی دی. الله پاک باندې مسلمان ډیر ګران دی، مسلمان سره الله پاک ډیر مینه او محبت دی. او رسول الله فرمایي من آذى مسلما بغیر حق. چا چې مسلمان ته تکلیف ورسولو، مسلمانی بې عزته کو، د هغې په عزت باندې حمله وکړه، هغه ذلیل کو، هغه سپک کو، فکأنما هدم بیت الله. ګویا کې دی بیت الله خانقاه ورانه. یو کس خانقاه ورانه کا، هغه منځونه هم کوي، روژې هم نیسي، حجونه هم کوي، صدقې هم ورکوي، تبلیغ هم کوي. آیا دینه به الله راضي شي؟ او رسول الله فرمایي چې څوک د مسلمان بې عزتي وکړي هغې داسې وکړو لکه دې خانقاه ورانه کا. نو د مسلمان بې عزتي نه ځان وسات. نن سبا معزز سړی هغه دی چې د بل مسلمان بې عزتي وکړي، بل مسلمان سپک کړي، او بیا موږ ورته وایو چې دا ډېر معزز سړی دی، ډېر بدماش دی، ډېر بهادر دی. دا بهادر نه دی، دا معزز نه دی، د دې احترام مه کوئ. دا یو فاسق فاجر دی، دا د خدای باغي دی، د دې احترام کول دا حرام دی. چې کوم څوک د مسلمان بې عزتي کوي، د مسلمان په عزت باندې حمله کوي، نه د دې منځونو ته اعتبار شته، نه د دې حجونو ته اعتبار شته، نه د دې روجو ته اعتبار شته، نه د دې ذکر اذکار ته اعتبار شته، نه د دې تلاوت ته اعتبار شته. څوک چې د مسلمان بې عزتي کوي، مسلمان په عزت باندې حمله کوي،